زما د ایمان او د عقیده ډیرو معزز او حاضرین او مسلمانانو ورونو، د الله جل شانه د حکم د اهمیت متعلق ستاسو خدمت کی او سو خبر عرض کوم. الله تعالی زمونږ رب دې مونږه پیدا کړیو، بیا مونږ پیدا کړی خدا غشان نه یو پرخي زناورم پیدا کړی خو هغه د هیڅ قانون تابع نه دي، څنګه چې خوخه یا غشان ژوند کوي. انسانان پیدا کړی دي خو آزاد نه دي پرخي، بلکې وخت په وخت احکام را لګري، داغه احکام تابعداري وکړي، داغه احکام د لاندې بژوند تیری. اخره کې زمون خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم راولېګو او یو مبارک او معزز دین ورک دین اسلام. دین اسلام کې چې د الله کوم حکمونه دي یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم فرمودات او خبرې دي، دا ټول په حکم خدا یعنی د الله په حکم کې شامل دي. ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره هم د ځان نه نوي، بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر خبره او هر ادا د الله د حکم مطابق وا. قرآن کریم دې مطلب ته اشاره کړي. الله جل شانه فرمایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ځان نه د خپل خواهش نه خبرې نه کوي، د چې څه خبره هم کوي دا واحده چې د ته وحی راغلی ده. قرآن کریم واحده دی ته وحی جلی و اخکاره وحی مانځه کې لوستل کیږي، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث فرمودات دی ته وحی خفی ویل کیږي. الفاظ خود رسول الله صلی الله علیه وسلم دی خو خبره د الله دی. نو د الله حکم پځه کول دا ډېر اهم خبره ده، ځکه خدای مونږه پیدا کړیو او د محدود زندگی مونږ لره نصیب کړی ده چې ژوند به زمونږ محدودی، آزادانه زندگی به نه چې سم خوخه دغه بکاو. د زناورو پشان بلکې دایره کې به بند زندگی د شریعت او د دین دایره کې. تاسو منګه که سوچ کو زمنګه د دې معاشره او زمنګه استاسو دا خیال له چې صرف عبادتو کې د خدای حکم مونږ لا متوجه دي، صرف عبادتو کې نه، معاملاتو کې، معاشراتو کې. غرض دا ده چې د ژوند په هر اړخ او د ژوند په هر شعبه کې د خدای حکم مونږ لا متوجه دي. خدای لک چې څنګه مونږ ته داسې وایي چې منځ په دې طریقې وکا، روزه په دې طریقې ونیسا، نور عبادت په دې طریقې وکا، همدغه شان راته د تجارت چل، د زراعت چل، د کاروبار چل هم را خودل شي چې په دې طریقې کوا دې نه ځان ساته. ځکه زمونږ دین جامع دی، صرف د عبادتو پورې نه دی منحصر چې صرف عبادت دی پکې، دې ټولو کې به د خدای د احکام خیال کوو. دې ته به کامل مؤمن بیا وای، کامل مسلمان وای. صرف عبادت خو کوي یو بنده ډېر اهمیت سره، ور سره نوافلم کوي، تلاوتونه، اوږده اوږده رکعتونه او رکوعګانې او سجدې، خو معاملات صحیح نه دي، معاشره صحیح نه ده د خلکو سره.
دا کامل مؤمن نشي کېدی. نه په هر څه کې به د خدای حکم ته متوجه. دې وخت کې دې چیز کې د خدای حکم ماته څه وایي، او چې د خدای حکم ماته دا به سوچ کې چې زه د چا خبره ماتم. د بادشاهانو د بادشاه خبره ماتم. دا څه وړه خبره ده چې د خدای حکم ما مات، خدای به ماته څه وایي، ما سره به څه کوي چې زه د خدای حکم ماتم. دې ته به سوچ کې چې دا حکم د چا دی چې زه ماتم. د مؤمن خو د خدای سره محبتي، ځکه هغه معبود دی، محسن دی، منعم دی، انعامات یې پې کړي. دا یې سره محبت فطري طبعي. دا ستا څنګه محبت دی د معبود او د مولا سره چې د هغه حکم د هغه خبره ته ماته، هغه درته یو څه وایي او ته بل څه کې. پخواني بادشاهان خو ډېر هوښیارانو، او بادشاه به هم و، دینداره به هم و. دا بده نصیبه چې اوس بادشاهانو کې دینداری کمی، رعیت کې هم دینداری کمه شي. پخوا یو بادشاه تیر شوی، د هغه بادشاه نوم دی محمود غزنوي رحمه الله. صرف بادشاه نه و، د دین عالم هم و، بزرگ هم و، بزرگ بادشاه ولی الله. د امام شافعی رحمه الله د مذهب سره تعلق و، شافعی المذهب و، او بزرگ او نیک څنګه و. د یو ځلې وای زما زړه کې لږ سودا پیدا شوه، سوچ را سره پیدا شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو فرمایلی دي چې عالمان دا د پیغمبرانو وارثان دي. چې دا څنګه وارثان دي؟ د عالمانو تر پیغمبر دا وراثت ولې ورکړل شوی؟ دا څنګه دي؟ او چې دا حدیث به صحیح او که صحیح به نه. یو مې دا سودا وه، دویمه مې دا سودا شوه د پلار یې سبکتګین نوم و. چېره زه به د دې پلار صحیح زوی یم او که نه به یم، نسب به مې څنګه وي، صحیح ثابت به وي که به نه وي. او دریم ورسره دا سودا وه ډېره زیاته چې زه به جنتي یم او که به نه یم. زما باره کې به څه فیصله کړي، د جنت فیصله به وي او که د دوزخ فیصله. یو ځل د لښکر سره روان دی، د شپې ووتو د لښکر سره. بهر یو طالب العلم ناست دی، کتاب ګوري. د لښکر سره ډیوی دي، ځان له په لاره برابرې غټې غټې ډیوی دي ورسره. د چې دا لښکر ولیده او دا ډیوی ولیدلې، نو دا کتاب را اوچت کې د رڼا ته ورسره رو رو رواني. په ځان نه دی پوهه، کتاب مطالعه کوي، کتاب ګوري. په ځان هم پوه نشه. د بادشاه دربار ته ورسېد، ځکه بادشاه خو دوره کوله، چکر یې واهه او دربار ته ورسېد. دیم ورسره ورسېد. فوج گیر که چې ته خو بهر سړی څنګه راننوتلی دلته؟ دی ورته قسم دی زه په ځان نه یم پوه شوی، ځکه مطالعه مې کوله، کتاب کې مستغرق وم، په ځان بالکل نه یم پوه شوی. بادشاه ته بوته، بادشاه ته تپوس کوي چې ته څنګه موږ سره را روان یو، بیا څنګه راننوتلی؟ څه جاسوس خو به نه یې؟ وایي جاسوس نه یم، طالب العلم یم، سبق ویم او دا کتاب مې مطالعه کاو. او رڼا پخوا خو غریبي ډېره وه، د تیلو پیسې را سره نه وې، ناست وم نو ستاسو لښکر سره ډیوې وې او هغې کې مې رڼا ولیده، کتاب مې ورته کتو. کتاب کې دومره مستغرق شوم چې به ځان نه یم پوه شوی. بادشاه ورته ښه صحیح شوه،
تا ته د بیت المال نه تیل حواله شو، ډیوه درته حواله شو، څومره چې ته سبق وایې ستا د تیل او د ډیوې خرچه به د بیت المال نه ادا کېږي. دا حکم بیت المال ته وکړو. سړی را رخصت که طالب العلم، د شپې اوده شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب ولیده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي ای د سبکتګین بچیا، تا ته خدای جنت واجب کو، ځکه تا زما د وارث مدد وکړو، زما د وارث مسله دې حل کړه. چې دې راویښ شه ډېر هیبت کې دی او ډېر خوشحاله دی، ځکه د ده په ژوند کې چې کم درې سوداګانې وي او درې اشکالاتو په ذهن کې الله تعالی درې واړه حل کړي. یو خو دا سودا و چې زه به جنتي یم که نه یم، د رسول الله په خولې درته ویل شو چې تا ته جنت واجب دی. دویمه سودا یې دا وه چې زه به د سبکتګین زوی یم او که به نه یم. ما ورته یې د سبکتګین بچیه، نو چې رسول الله ورته ویل نو بیا پکې څه شبهه پاتې شو. او دریم چې دا علما دا د پیغمبرانو وارثان څنګه دي، رسول الله ورته ویل چې دا طالب العلم زما وارث و، د سره تا مدد وکړو، تا ته جنت واجب شي. داسې بختور نیک صالح عالمانو دا بادشاهان، دې بادشاهانو سره به چې خوا کې کم خلک و هغه به هم ډېر د کار خلک و، دینداره به. یو غلام و آیاز بادشاہ واخیست، خو ډېر هوښیار او زیرک و، د رنګ نه تور بادشاہ آزاد که، خو دومره هوښیار و چې بادشاہ د خپل شورا رکن وګرځاو، مشوره کې به کېناوه او د ده نه به مشورې اخیستې، وزیرانو سره به یو ځای کېناوه او بادشاہ به ډېر اهمیت د ایاز رایې ته ورکاوه، د ده رایه به چې وه به بادشاہ عملي کوله. ډېر محبت ورسره د بادشاہ پیدا شي دې غلام سره. دا وزیران د دوی حسد پیدا شي. دا حسد ډېر مردار سیز دی، خدای دې ته موږ او تاسو وساتي. تاسو موږ په ټول ګیر یو، حسد تاسو نه پیژنئ. حسد دې ته وایي چې بل چا سره الله تعالی یو انعام ورکي، یو نعمت، تاسو موږ پې خفه کېږو، دې ته حسد وایي. معاشره کې داسې ده که نه ده؟ یو سړي ته یو نعمت خدای ورکي، دا نور پې خفه کېږي، وګوره دلې دا څیز ورکړه ما له نه دی راکړی، او داسې چل دی او زړه کې ورسره او هېڅ هم نشي کېدی، هسې ځان خفه کول دي په دې حسد. نو دې وزیرانو ورسره حسد پیدا شي چې ده ته وګوره بادشاہ دل اهمیت ورکوي او موږ له وګوره، موږ وزیران یو، دا څه مردار دی موږ سره ناست دی، او بادشاہ دل اهمیت ورکوي. ټول راجمع شو، بادشاہ ته ویلې چې موږ یوه خبره کوو. وایي څه خبره ده؟ وایي د ایاز غلام د غلام زوی دی، نسبن غلام دی، نسب کې کمزوری دی، او موږ خو وزیران یو ډېر غټ خلک یو، او ته موږ سره یو ځای کېنئ او د ده رایې ته اهمیت ورکړې، موږ ټول خبره وکړو ته یې غورځې او د ده هغه نه غورځې. بادشاہ ورته تاسو خفه کېږئ مه، یو څو ورځې صبر وکئ، تاسو له زه جواب در کوم. وایي ښه. بله ورځ شورا جوړه شوه، مشوره ده، وزیران هم ناست دي، ایاز هم راوغوښت. بادشاہ جیب نه یو قیمتي هیره راویسته، ملغلره قیمتي، دا یې کتله، د وزیرانو ته وایي دا به د څومره پیسو وي؟ هغه ورته وایي دا خو بلا ډېره قیمتي ده. نو موږ له څه معلومه ده، خو ډېره قیمتي ده. نو یو له یې ورکړه، وایي دا په دې ځمکه ووله ماته یې کړه. هغه ورته وایي دا بادشاه صاحب دا خو ته ډېره عجیبه خبرې کوې، دا څه له ماتومه، دا به خرڅه کو، پیسې به بیت المال کې واچو، کار به پې وشي که.
خوای راکه واپس یې ترې واخیسته لږ شېبه وروسته بل له ورکړه چې دا ما ته کاغه ورته دا خبره وکړه بیا بل بیا بل آخره کې ایاز له ورکړه ایاز له وایي ایازه دا هیره ده دا ما ته که په دې ځمکې ووله ټوټه ټوټه شي ایاز د نر بچي په دې ځمکه را خلاصه کړه ټوټه ټوټه شو ټول حیران شو بادشاہ ته تپوس وکړو چې ایازه ته د دې وزیرانو نه ډېر هوښیار یې دوی ټولو له ما ورکړه دوی را واپس کړه چې دا به خرڅه کو په کار به راشي او تا ما ته کړه ګوره څومره تاوان دې وکړو ایاز ورته وایي بادشاہ صاحب الله دې ستا سوری تر ډېره زموږ په سرونو لري تا چې ویلې چې دا هیره ما ته که نو ما ته دوه خبرې متوجه شي دا دوه امتحانونو سره زه مخ شوم یو طرف ته د هیرې ماتولو او بل طرف ته ستا حکم ماتولو که هیره مې ماتوله په دې ځمکه مې راویشتله نو هیره ماتېدله او که نه مې راویشتله هیره به پاتې شوی خو د بادشاه حکم به مات شوی وی د بادشاه په حکم به عمل نه وی شوی نه ما ویلې چې هیره سله وایي د بادشاه حکم ټولې دنیا نه هم غوره دی چې د بادشاه حکم مات نشي هیره دې مات شي تاسو سوچ کوئ دی هوښیارتیا ته نو سلطان بادشاه دې وزیرانو ته وایي ایاز ته چې زه اهمیت ورکوم د دغې خبرې د وجه چې د بادشاه سره د دومره محبت دی چې د بادشاه حکم نه ماتوي نه مخامخ او نه په غیاب کې او تاسو خو د بادشاه حکم مات کا هیره خو بچه کړه خو د بادشاه حکم هم مات کا نو تاسو منګه چې د الله حکم ماتو الله راته ویلي دي اقیموا الصلاة الله ځای په ځای موږ له احکام کړي دا د خدای حکمونه موږ ماتو عمل پې نه کوو تاسو موږ لږ سوچ کړی چې زه دا د چا حکم ماتوم کله موږ خو د دنیا فایدې ته کتلي چې دې سیز کې زموږ پیدا ده هغه فایده م خپله کړې ده فایده م ځان له بچ کړه خو دې هم سوچ نه دی کړی چې تاوان مې څومره وکړو دا د چا حکم ما مات کړ دا خو د خدای حکم ما مات کړ او دې خبرې ته هم خیال کول پکار دي چې الله زموږ رب دی زموږ تربیت او پالنه کوي د خدای په خبرو کې د احکاماتو کې به کله سختي او کله به نرمي بعضې خبرې داسې زموږ د طبیعت او د مزاج مطابق نی هغه بیا غورځو باید د خدای په موږ څومره انعامات دي تاسو سوچ کوئ خدای ګورئ ښایسته جوړ بدن را کړی دی اندامونه زموږ روغ دی تاسو د بازار کې د شلیان وګورئ چې خپې نه دا ړانده وګورئ چې بل لاس ورکړی دا ګونګیان وګورئ چې ژبه نه چلیږي دا کاڼه وګورئ چې غوږ ورته خوله ورنږدې کړي او چغې ورته وهني اوري دا لیوني وګورئ چې عقل پکې نشته دا خدای موږ سره څومره احسان کړی دی دا خدای اندامونه جوړ را کړي دي او بیا د دې ټولو نه علاوه د انسانیت د زندګۍ دپاره چې موږ نه انسانان جوړ شي او ښکلی دین یې راکړی چې د انسان او د ځناور په منځ کې فرق راشي که په دې دین موږ عمل نه کوو نو قسم په خدای دی چې د انسانیت د ژوند تېرولو د ځناور د ژوند تېرولو په منځ کې بیا څه فرق پاتې شو هېڅ فرق پکې نشته ته هم خپله خوښه کوه او ځناور هم خپله خوښه کوي نو الله تعالی د انسانیت دپاره چې موږ نه صحیح انسانان جوړ شي دین اسلام موږ له را نصیب کړی تاسو ټول وایئ چې الحمدلله دا څومره عظیم نعمت دی دا لوی لوی نعمتونه خدای را کړي کله کله به تکلیفونه هم راځي دا هم د الله د طرفه نعمتونه دي ځکه تکلیف خو تکلیف دی خو انجام د خدای نعمت دی ځکه ته پې صبر وکړې نو خدای تا ته اجر درکوي نو انجام نعمت شو تش تکلیفېدل خو نه دي بلکې وروسته ترې ډېرې فایدې پکې شته دی نو موږ دا سوچ کوو چې وګوره دا خدای سخت سخت کارونه سخت سخت حکمونه موږ له متوجه کړل نه همیشه چې ښه څیزونه موږ له خدای راکوي ښه راحتونه راکوي ښه انعامات راکوي کله کله تکلیفونه هم راشي په دې به صبر کوو همدې ایاز باره کې یوه واقعه ده چې بادشاه یو تریخ څیز
ترخه میوه وه د صحراګانو کې کېږي مڼغونه ورته وایي زه نه پوهېږم چې تاسو به ورته څه وایئ تریخي نو دا بادشاه راخیستی دی او دا د وزیرانو سره شورا ده او دا ټوټه ټوټه که په چاقو یو قلعه یو ته ورکړه بله حصه بل ته ورکړه بله بل ته بلې ایاز له ورکړه هغه وزیرانو چې لږ داسې خولې له کړه چې بادشاه صاحب دا خو ډېره ترخه ده ایستې وغورځوله او ایاز په خوند لګیا دی په ډېر محبت سره یې خوري بادشاه ایاز ته وایي چې ایازه دا ته څنګه لګیا یې داسې ترخه نه ده دوی خو ټول وغورځوله او ته لګیا یې په خوند او محبت سره یې خوري نو ایاز ورته وایي چې بادشاه الله دې ستا سوری زموږ په سرونو قایم او دایم لري ستا د دې مبارک لاس نه هر وخت ښکلي ښکلي او خواږه نعمتونه موږ له راکړل شوي دي او دې وزیرانو له ماله هغه موږ خوړلي دي نن که دا یو ځل داسې نعمت تا موږ له راکړه چې تریخ دی که سیز خو تریخ دی خو د بادشاه د لاس مبارک لاس پې لګېدلی او د بادشاه د لاس تحفه ده دا څومره بهترینه خبره ده زه څنګه ناشکري وکړم همیشه خواږه خواږه څیزونه راکوي او که یو ځل یې تریخ راکړه نو څه چلو شو نو ایاز د بادشاه سره دومره محبت و د سلطان محمود غزنوي رحمه الله سره تاسو موږ سوچ وکړو الله زموږ د بادشاهانو بادشاه دی رب العالمین دی د هغه د طرفه څومره نعمتونه په موږ دي څومره نعمتونه دي د پیدایش نه واخله تر اوسه پورې د مرګ نه وروسته د خدای څومره نعمتونه دي په موږ باندې څومره څیزونه موږ له راکوي که یو ځل لږ تکلیف راغی نو باید موږ د الله حکم په هغې تکلیف کې مات نه کړو الله تعالی قرآن کریم کې مختلفو ځایونو کې الله جل شانه دا فرمایي چې د خدای حکمونه مه ماتوئ د خدای نه وویرېږئ د خدای په احکامو عمل وکئ د خدای پولو نه مه تېرېږئ خدای چې کوم څیزونه روا کړي هغه روا وګڼئ عمل پرې وکئ او کومو څیزونو نه چې خدای منع کړی د هغه ناروا وګڼئ او پرېږدئ الله تعالی دې ما تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي درود شریف ووایئ